حق د مشر حق د عالم حق دغه بیان کوو او د دې وطن پاسداران یو او الحمدلله من تعلق ساتو د علماء دیوبند سره او په علماء دیوبند کې بیا جماعت اشاعت التوحید والسنه ډیر کارونه داسې وو چې هغه د عوامو کې رسمونه او رواجونه الله ختم کړل. پخوا به باباګانو روانو یو د یو ضرورت موار ګرځول شوی او بل د بل الله تعالی مهرباني وکړه د قرآن کریم په ذریعه باندې دا اصلاح رااله. زمونږ هم دغه مقصد دی چې جنت والا جوړ شو د جهنم نه بچ شو. نو دا 15 کاله دا سلسله وچلېده. نن پیښه دا وه چې موږ کله درس لرالو نو د جماعت کې تبلیغ والا ملګري راغلي وو د پنجاب. نو ما هغوی سره خبره وکړه امیر صاحب سره چې موږ میاشت کې یو ځل درس ته راځو نو دا جماعت د الله تعالی کور دی او په دې کې په اعمالو باندې دا ژوندی ساتل غواړي. دا د قرآن کریم درسونه دي، هغه فرضي مونځ دی، نفلي دي، تلاوتونه دي، ذکرونه دي، دعوت او تبلیغ دی، د جهاد بیان دی. هغه امیر صاحب ډېر خوشحاله شو. هغه ما ته دا وویل ټول درس به ته په اردو کې ما ورته ویل چې دا ملګري پښتانه دي، زه به پښتو کې درس وکړم، اخر کې به تاسو ته اردو کې 20 منټه 15 منټه درس وکړم او تاسو ته به انشاءالله مسله وکړم. ډېر خوشحاله شو. کله چې موضوع شو نو د تبلیغ جامه ځان باندې اچولي ګلشیر استاد دی ځای کې هغه پاسې د اعلان یې وکړو. ملګري زموږ په شوق سره ناستو. موږ د تبلیغ والا د پنجاب چې کوم مېلمه و د هغه بیان واورېدو. مې د دوی په ګډ شو کې بار بلډ شي د ناستې د خبرې په ځای به مونږ د قرآن کریم درس چې موږ درس ته کېناستو. دغه ګلشیر استاد وایي دلته به د قرآن درس نه کېږي، دلته به د قرآن درس نه کېږي. مې دا جماعت کې د الله کتاب لیکي، موږ د شریعت څخه خلاف خبره کړې ده، نه دلته به نه کېږي. ولې بس وینه به کېږي. مې ته خو تبلیغي بیان تاسو ته خو اصول د بره نه دا دي چې د عالم سره به تاسو چېړ نه کوئ، بلکې اصول دا دي د اسم راشي دوی ته وایي چې تاسو یو ځای ته لړ شئ، هلته د عالمانو چې کوم ترتیب تاسو به د هغوی ترتیب نه ګډوډوئ، خپل ترتیب به مخکې وروستو کوئ، اعمال خو هغه ترتیب به نه ګډوډوئ. دا په هغه اصولو نه چلېږي. دې سره د مبتدعینو د بدعاتو والا شاته لاس دی او دا د حق پرستو خلاف ودرول دا د دوی کار دی، سازش دی. په جواب کې ورته ما دا ووایي چې ته د قرآن درس نه منې، ته وایې زه د قرآن درس نه منم، ته مسلمان نشي کېدی. لکه دا خو ته ډېر د خطرې خبره کوې، په دې باندې دې سوچ وکړو. خو چې ته د قرآن کریم درس نه پرېږدي نو بیا ستا دا مروج چې ته راځې که نه تا ګوره زه په کته طرف ته بیا نه پرېږدم. دا به زما جوماتونه هم نه راپرېږدي. دا خو مونږ هم جوماتونو کې وي زه ګل شیر خان یم، چې ته ګل شیر خان یې نه څه چلو شو. دا په نېټ باندې دا واورئ، دا تبلیغ مبلیغ نه دی، دا د تبلیغ په جامه کې سازش دی د حق پرستو خلاف کول، د قرآن د درس خلاف. چې کوم ځای کې قرآن کریم درس څوک کوي د جماعت اشاعت التوحید والسنه یا یو بل عالم دی د هغې مخالفت کوي. موږ ورته وي ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست. د الله ملک تنگ نه دی، د فقیر او د غریب پیشلی نه دي. عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ گنت رزق غدارا ز رزق غدارا. د سپي غپا چې دی نه هغه سړی د خپل خیر نه نه پاتې کېږي. موږ د الله د در ملنګان یو، د قرآن کریم ویونکي یو، د علم رڼا خپروونکي یو. په باردار اونه تل وري امکان ورته ګوره چې باردار اونه څه دي. نن موږ الحمدلله بیا هم دې کلي ته خیر رسو، دې خلکو ته خیر رسو. تاسو زموږ وروڼه یې. البته دا واورئ په خفګان باندې د دې ځای نه زه به ځم او الله دې هغه وکړي چې الله ته ښکاري. الله زما د زړه په حال باندې خبردار دی، د هغه هم خبردار دی. د قرآن کریم څو کاله مونږ درس وکړو، نن په جومات کې مونږ هغه نه پرېږدي وګرځوله. دغه مونږ د روډ په غاړه باندې الحمدلله د الله فضل و کرم دی. دا ځمکه د الله ده، دا د الله کور دی، دا د الله ځمکه ده. د لارې په غاړه باندې او د مونږ درس کوو. د هغه جومات دغه کته جومات دی او دې نه د قرآن کریم درس بند کړلو. الله دې ول خپله سزا ورکړي. مونږ الله ته پرېښودی دی، الله ته چې دین هغه خپله معلومه ده. که چېرې زه په دې کې ناحقه یم، زما څه ذاتیات دي
یا زه یو سیاسي لیډر یم چې سبا له حقونه غواړم یا ووټ یا نوټ غواړم زموږ دې سره تعلق نشته هغه د پورته ریشې دی وروره چې چا د لار کوڅه پخو لګي دي د کوره کوای که نیمې کو دین نه دی دین نه دی زموږ مقصود د عقیدې او د اعمالو اصلاح ده د ماشومانو د زنانو د نارینو د وړو لوی د دې اصلاح ده د فحاشۍ او ریانۍ چې دا کوم سیلاب دی د یهودیت عیسایت د هندوانو سکانو د داریانو دا کوم چې سازش دی د مسلمان خلاف او ټول کوي مونږه د هغې مخنیوی کوو د قرآن کریم درس کوو الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي د صحیح بیان او الله تعالی دې هغه وکړي چې الله په هغې باندې پوه دی او زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم قرآن کریم ته الله نعمت ویلی دی د مکی مشرکان هغوی په دشمنو کې اخته وو په پریشانو کې اخته وو جهنم ته تلو الله نبي علیه الصلاة والسلام له قرآن کریم ورکو د هغوی د عقایدو د اصلاح او د اعمالو اصلاح ولا وکړه جنتیان جوړ شلو موږ دې الله تعالی جنتیان جوړ کړي دې له دې الله پوهه ورکړي او که پوهه نه وي سره د ضد او د عناد نه وي الله تعالی دې ورسره خپله معامله وکړي وما ذلک علی الله بعزیز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین